وبرکاته زما د دین اسلام محترم او معزز مسلمانانو د علاقې والا د دې غیور مسلمانان د دې خبرې گواه دي الحمدلله چې موږ ته کوم ځای ښودلی شوي او په کوم اصولو موږ ته راکړی شوي چې په دغه اصولو تاسو راشئ الحمدلله د الله په فضل او په توفیق سره چې زموږ د کوم ازل نه دا خبره را روانه ده چې د اصولو خیال هم ساتلې د امن خیال هم ساتلې او دغه شانتي داسې مجالسو ته موږ په هر ځای کې لبیک ویلی دی حاضر شوي دې مجلس ته هم راغلي دا مشران د دې خبرې ګواه دي چې موږ رالو موږ سره خپله کیمره وه چونکې موږ مجبور یې په دې خبره باندې چې دوی همیشه په بندو کمرو کې کینی ریکارډینګونه کوي موږ رالو په عوامي مجلس کې دا ریکارډینګ موږ صرف د دې دپاره شروع کړو چې بیا دوی انکار ونه کړي د دې خبرې نه نو الحمدلله موږ راغلي فضیلة الشیخ ضیاء الرحمن حفظه الله تعالی دننه ناستې مسجد کې او ټیم دی څو بجې دي تقریبا پوره 10 بجې دي او 10 جون دی 2020 دی د باړې علاقه ده په دې کې مناظره مقرره شوې وه والله اعلم هغوی به راغلي که نه به راغلي خو دا ویډیو موږ صرف د دې دپاره کوو چې بیا همیشه په دې نیټ باندې ملګري دا تبصرې کوي هغوی په بنده کمره کې ناست دي په خپل کور کې مناظرې کړي خلک ورته سیرې وراچوي مبارک شه وایي چوئ ورته خو د دې دجل او فریب نه کار مه اخلئ د الله نه ویریږئ د الله بندګانو د الله مخې ته به ورځئ حساب به ورکوئ الله ته دلته اوس تاسو وګورئ چې الحمدلله دا مشران را جمع شوي دي زموږ الیدیس ملګري مناظرین هغه را رسېدلي دي او دلته ښه د امن او امان ماحول دی چونکې ویډیو نه پرېږدي کله د پولیس مدد اخلي د هغې سهار اخلي کله د علاقې مشران را پسې راولېږي چې موږ طرف ته یې مه راپرېږدئ نو د دې د وجې نه د دې علاقې یو څو مشران دي هغوی به تاسو سره خبره وکړي چې په هغې والي سره حاجي صاحب دې ملګرو ته دا خبره وکړه د اهل حدیث مرګري چې کوم دی هغه د 10 بجې ټیم مقرر دی هغې نه مخکې دلته حاضر شوي دي او ټول موجوده دي بالکل تیار دي خو د حکومت طرف لږه خبره داسې روی سوره شوه چې ویې چې موږ د توصیل نه اجازات نه وي راخستی نو توصله دا خو صدور داسې وي چې موږ توصله تا پرې اجازات نشو درکولی نور دا موجود دي خبرې ته هر وخت تیار دي 10 بجې ټیم دی ښه 10 بجې ټیم و 10 بجو نه مخکې دا راغلي دي خو اوس هم موجود ناست دي مسلمانانو ورونو مونږ د 10 بجو نه مخکې اهل حدیث ملګري چې څومره دي مناظرین ټول د زرباران حاجي په حجره کې ناست دي او د پولیس والا او هغه هم چې کوم دي راغلي دي فسادار هغه مونږ د مناظرې ځای ته نه پرېږدي تقریبا په 10 ګزه کې مونږ سره د مناظرې ځای ټاکلی شوی دی او دا مونږ ته یې چې مونږ پرېږدو که نه انشاءالله ښه د امن ماحول دی خو بس دوی یې که نه چې مونږ اجازات نه وي راخستی د حکومت نه که نه نو تاسو هغه ځای ته مه وځرېږو اوس هم دلته ناست دي دا تاسو ګاډۍ ټیم وکړو اوس دا تقریبا څه دی پاسه 10 منټه پاسه 10 بجې دي او دلته ټول مناظرین ناست دي که هغوی ځان ته ویډیو وکړه وویل چې د مناظرې نه اهل حدیث ته خلي دي نو دا به د دو فراډ او دوکه وي ځکه چې مخکې نه د دو ویډیوګانې موږ وکړو دغسې ترتیب یې جوړ کړی وي ځان نه په کمره کې کیني او ویډیوګانې وکړي او بیا وایي چې اهل حدیث رانه وتښلل الحمدلله ټول اهل حدیث ملګري دلته ناست دي په موقع باندې والسلام دغه ملګري ورته وښایې ټول الحمدلله د علاقې ملګري هم دي دغه شانتې شیخ ضیاء الرحمن صاحب هم پکې ښه هغه هم راغلی دی چې دا ملګري خیر دا مجلس خبرې وکړي شیخ راشي دلته کې شیخ فیاض راشي شیخ صاحب دلته کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد جس طرح کے تمام ساتھیوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر مناظرے کے لیے 10 جون 2020 صبح 10 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا ہم اپنے مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق یہاں پر موجود ہیں ابھی ٹائم کیا ہو چکا ہے 10:13 ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہمیں تقریباً یہاں پر پہنچے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ حجرہ کون سا ہے کیا نام ہے اس کا حاجی اختر جان صاحب کے حجرے میں ہم موجود ہیں ادھر ساتھ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر مناظرہ تھا چونکہ مناظرے والی جگہ دیوبند حضرات کی ہے اس لیے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے وہاں پر جانا چاہا ہمیں روک دیا گیا یہ کہہ کر کہ جی آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اور یہ بات ہمیں جس طرح صبح 8 بجے تقریباً بتائی گئی کہ کسی نے جا کر خاصہ دار سے یہ کہا کہ ہم نے SHO سے اجازت لے لی ہے آپ نگرانی کے لیے آ جاؤ
जब SHO ने खासादार से रब्ता किया, खासादार ने SHO से रब्ता किया तो उनको पता भी नहीं था इस इजाज़त का। गोया कि ये बात बाद लोगों ने हुकूमत तक इसलिए पहुँचाई कि मुनाजरा ना हो, ख़ुद ही बात हुकूमत तक पहुँचाई ताकि मुनाजरा मुकर्रर ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं। अब हमारी तरफ से 2 साथी गए हैं SHO साहब के पास कि हम पुरअमन तरीके से गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें। अब जहाँ तक हमें मालूम है कि हुकूमत तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और ठीक है, हमें भी कोई शौक़ नहीं है इस चीज़ का। हम भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हक़ वाज़े है, कुरान और हदीस के दलाइल वाज़े हैं। ये मसला तो उन लोगों का है कि जिनको रोज़ाना हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन उनके कई साथी अहले हदीस होते हैं। परेशानी तो उनके लिए है, वो फिर उसके मुकाबला कैसे करते हैं, वो चैलेंज करते हैं अहले हदीस को। यहाँ पर भी चैलेंज हमारी तरफ से नहीं है, यहाँ पर भी जो चैलेंज है वो देवबंद हज़रात की तरफ से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम पुरअमन तरीके से गुफ्तगू करना चाहते हैं। एक मसला है, इख्तलाफी मसला है, ठीक है, आएँ बैठें, अच्छे तरीके से अखलाक के साथ गुफ्तगू करें। जो मुसलमान हैं, 2 मुसलमानों का आपस में किसी मसले पर इख्तलाफ है तो वो अच्छे तरीके से उसको हल करें। हम गाली गलौज करने वाले, झगड़ा करने वाले, तंज करने वाले, लान तान करने वाले नहीं हैं। हम अच्छे तरीके से गुफ्तगू चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें गुफ्तगू नहीं करनी तो उन्हें चैलेंज भी नहीं करना चाहिए था। इसलिए ये जो तमाम साथी मौजूद हैं, हम आप सबको ये बात बतलाते हैं कि ये चैलेंज उनकी तरफ से था, हमने चैलेंज कबूल किया, हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब हुकूमत तक इत्तला भी उन्होंने ख़ुद पहुँचाई है, अब वो गुफ्तगू करने के लिए सामने नहीं आ रहे। हम इस पर भी तैयार हैं कि 2-2 बंदे, 3-3 बंदे बैठ जाएं, 3 बंदे उनकी तरफ से आ जाएं, 3 बंदे हमारी तरफ से बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो मैं मज़ीद जो यहाँ के इलाके के हैं हमारे शेख दिलावर हफ़िज़हुल्लाह, मैं उनको माइक देता हूँ कि वो भी कुछ वजाहत करें कि ये गुफ्तगू कैसे शुरू हुई और अब क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह द इलाके टोल खलक په دې باندې ګواه دي چې دغه مناظره کومه جوړه شوې او کومه دعوا جواب دعوا لیکل شوې د دې بنیاد هغه دغه دیوبندیانو حضراتو له طرفه ځکه چې هغوی خلک را جمع کړي او خلکو ته دلایل بیانول او اختلافي مسایل چړل. بیا د یو عامي ملګري سره په مجلس کې هغوی خپله دعوا جواب دعوا ولیکله او په هغې کې چیلنج چې کوم دی هغه مونږ ته راکړی دی. مونږ د هغوی دا چیلنج قبول کو او تر دې پورې چې هغوی د امن ذمواري هم خپله واخسته چې زه به هم زمونږ حکومت او دارنګه د علاقې د مشرانو د هر څه به مونږ ذموار یو. تر نن تاریخه پورې چې مونږ کله د هغې نه بعد خپل علما مشایخ او مونږ خپله هم حاضر شوي یو او الحمدلله په دې مسله باندې زمونږ سره دلایل زیات موجود دي او د دې حضراتو سره هغه دلایل په موجود نه دي. دې وجه نه هغوی غواړي چې دا بحث ختم شي او کله د هغې دپاره یو لار اختیاروي، کله بله لار اختیاروي. دا هم دوی دوکه کړې ده چې حکومت ته خبر نه دی ورکړی او ویلې چې مونږ اجازت راخستی دی. چونکې د مناظرې ځای د هغوی حجره مقرر شوې وه 10 بجې، مونږ 10 بجو نه مخکې دلته حاضر شوو خو حکومت چې کم دی هغه پابندي ولګوله. لہذا که هغوی کم قسمه ویډیو یا بیانات د هغه ځای نه کړي هغه بالکل نامنظور او قبول به نه وي. دې نه بعد که حکومت اجازت وکړو چې د پرامن طریقې سره هغوی سره تاسو خبره وکړئ اتره وکړئ، مونږ بیا هم تیار یو د دې لپاره او انشاءالله دلته حاضر شوي یو. لہذا که هغوی په دې مسله کې څه قسمه شک وي نو مونږ دلته ناست یو، حکومت نه د اجازت واخلي او مونږ باقاعده خپل دلایل په خپله مسله باندې بیانولی شو. ولله الحمد. خبرې وکړي شیخ دلاور صاحب چې د دې علاقې دلته اوسیدونکي دی، د دې مسجد دی، دلته الحمدلله د دعوت کار کوي. دوی د اول نه اصل کې اراده د مناظرې نه وه، د هغې یو څو وجوهات دي. یو وجه دا وه چې دا صاحب بار بار پته نشته دی چې په ده څه لګېدلي و، بار بار یې ملګرو سره رابطه کوله چې دا قید ته ختم کوي. کوم قید مناظره کې لګېدلی و چې دا د اردو قید ته ختم کوي چې د اردو مناظر به ماته نه راغواړئ، د اردو مناظر به ماته نه راغواړئ، په پښتو کې به زه خپل هغه کمې چغې چې راځي او دا کم لوپران او دغه ټیپ کسان مې راټول کړي هغه کم بازار چې ګرموم هغه به زه وکړم. خو چونکې اوس هغه نه چلیدل نو د دې د وجې نه د دې صاحب د مناظرې د اول نه اراده نه وه
دویم صورت دا دی چې دا صاحب راغلی دی او هلته ناست دی زموږ ملګري نه پرېږدي خبره واوره، نو دا هم دلالت په دې خبره کوي چې د دې صاحب د مناظرې اراده نشته. که دا راغلی او مناظره کول غواړي نو په ده باندې څه راځي چې زموږ ملګري هلته ورشي د امن او ماحول کې خبره ورسره وکړي. او درېیمه وجه دا ده چې د مناظرې اراده نشته چې دلته کسان را لیږلي وو چې موږ ویډیو کوله دلته ماحول خرابول. او څلورمه وجه دا ده چې د مناظرې اراده نشته چې د خپله سرکار ته اطلاع ورکړې ده چې سرکار پکې مداخلت وکړي، لکه څنګه چې شیخ ضیاء الرحمن صاحب ویلي سرکار هېڅ چېرته په دې باندې اجازت نه ورکوي چې په داسې مسایلو دې بحث مباحثې وشي. خو بهرحال دوی خپله اطلاع ورکړې ده سرکار ته، هغوی هم پکې داخل کړي دي. موږ کوشش دا ولګول چې موږ سرکار ته هم دا خبره وکړه، د دې تاڼې والا صوبېدار چې کوم راغلی هغوی ته هم دا خبره وکړه چې موږ انشاءالله شر نه غواړو، د امن او امان په ماحول کې دا مناظره کول غواړو. خیر دی تاسو ته واک اختیار درکو چې هغه صاحبان حاضر کا که ټول نه پرېږدي. مثال په تور باندې کوم مناظرین چې زموږ راغلي دي مخصوص یو څو کسان، که دوی ټول نه پرېږدي داسې صورت به جوړ کړو، 2 کسان تاسو شئ، یو به مناظر شي یو به معاون شي، او دغه شانتې که نه 3 کا یو به د صدر مناظر شي، ځکه صدر مناظر نه بغیر ته کار نشي کوي، نو 3 کسان یې کا، 3 به موږ شو، 3 به تاسو شئ او یو به د صوبېدار شي، او دغه شانتې کیمرامین به یو ستاسو شي یو به زموږ شي. بس دا کیمرامین عوام به بیا سالسین دوی به فیصله وکړي. خو په دغه صورت کې موږ سره راضي نه دي. موږ کوشش کوو چې دا صاحب کېنو، ځکه هر ځای کې د علاقې امن تباه کړی دی. هر ځای کې لاړ شي عوامو کې اختلاف پیدا کړي، عوام په خپل منځ کې یو بل سره واچي، او بیا چې کله داسې صورت د مناظرې راشي د میدان صورت راشي نو بیا کیفیت دی چې تاسو وګتل او تاسو ټول علاقې والا په دې باندې ګواه اوسئ چې الحمدلله موږ را رسېدلي، زموږ شیخ را رسېدلی دی د لاهور نه. صاحب ته د پېښور نه نشي راتلی، زموږ شیخ بیګانه راغلی دی د لاهور نه را رسېدلی دی ستا دپاره، او ته د دې نه نشي راتلی. نو لهذا چې موږ د دونه لرې نه شیخ راغوښتی دی د لاهور نه، خو زموږ اراده ده که نه مناظره کول غواړو که نه، او چې موږ هلته ورځو اگر چې هغه ځای د دیوبندیانو دی، خو زموږ اراده ده که نه د مناظرې کولو که نه. که موږ لار د فرار اختیارو نو په موږ څه دلته به ویډیوګانې کړې وې، خو موږ ویو نه، زموږ مسلک حق دی الحمدلله، دې ته د چل ول ضرورت نشته دی چې په چل ول عوام دوکه کړو. زموږ مسلک حق دی الحمدلله، دې ته په دوکو ضرورت نشته دی چې په دوکو ویډیوګانو عوام دوکه کو. عوامو ته دا خبره معلومه ده، موږ ویو چې په دلایلو باندې د عوام نورم په دې باندې متاثره کو. دا یو څو خبرې موږ وکړې، ان شاء الله تعالی چې څنګه د مناظرې په باره کې نورې خبرې راتلي هم تاسو سره به شاملو. الله رب العالمین دې وکړي چې دا سړی تیار شي او موږ سره په دې باب کې کینی.